قسم دې په حلالو کې چې کوم برکت دی په حرامو کې نشته. هر چا له خدای پاک د رزق بندوبست کړی دی چې کوم انسان دی ډېرې دا نه وایي چې د ما د رزق بندوبست نشته، نه رزق خدای هر چا له مقرر کړی دی. دی لا د مور په ګېډه کې و چې د له خدای روزي مقرر کړې ده. حدیث پاک کې راځي چې کله انسان د مور په ګېډه کې 4 میاشتې تېرې کړي او الله فرشته ته حکم وکړي چې ته پکې ساه واچوه، نو فرشته د الله نه د یو څو خبرو تپوس کوي. یو پکې دا دی چې مر رزق الله د رزق به څومره یې څه به خوري. ګوره ما لفظ استعمال شوی دی. نو فیکتبو دی لا د مور په خېټه کې چې د روزي ولیکلی شي چې دی به څومره روزي خوري او څه به خوري تر مرګه پورې دا ولیکلی شي. نو روزي خو ستا دپاره مقرره ده، هغه کې خو دویمه شته دی نه چې کومې روجې د له خدای مقرر کړي دی به خامخا خوري. اوس اختیار ستا دی چې په حلال یې خوري که په حرام یې خوري.